أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. سورة الرعد 38 نمبر آیات. د دې 38 نمبر آیت نه د اخیره پوری د سورۃ شپږم باب دی. د شپږم باب کې چې کوم دنه سبقونه موجود دي د هغه سبقونو خلاصه ده چې په دې کې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د سری ورکړل شي د هغه اعتراضونو جوابونه به وشي چې کوم د نبی علیه السلام پیغمبري باندې خلکو کول هغه جوابونه به ذکر شي. د دین وروسته د هغه نبی علیہ السلام دغه ارمان او د ارزو تحقیق به ذکر شي چې کوم وروسته روان دي د عذاب متعلق زجر به ذکر شي، یعنی رټنه به ذکر شي د کافرانو لپاره، او سره د هغې به تخویب یعنی یره هم ذکر شي چې کوم کسان د نبی علیہ السلام د رسالت مخالف دي د هغوی دنیا کې هم قبر کې هم آخرت کې هم عزت کې خیر نشته، او باخر کې به د نبی علیہ السلام صداقت او رښتینولي ذکر شي چې نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر. دا ټول سبقونو خلاصه شو. دې ځکه کې الله تعالی وایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. یقینا موږ لګلې د ډېر پیغمبران ستانه وړاندې او موږ ګرځولي د هغوی دپاره بیبیانې او اولاد. دا د هغه سوال جواب دی چې کافرانو به ویل چې نبی علیہ السلام پیغمبر ځکه نه دی چې دی خو بیبیانې لري، اولاد لري، او پیغمبر پکار دا ده چې هغه نفساني خواهشات خوړلي لري نه. نو په دې وجه باندې بازار ته تلل، سوداګانې کول، دا وایي پیغمبر د شان سره مناسب نه دي، اولاد زنانه دا ولا بالمناسب نه دي. نو معلومیږي دا چې دا پیغمبر نشو. دا کافرانو غټ اعتراض او مشرکان دې ځکه کې اعتراض نقل نشو، خو اعتراض جواب ذکر کیږي. الله تعالی وی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، یقینا موږ لګر دي ډېر پیغمبران ستانه وړاندې، وجعلنا لهم من ګرځولي د هغوی دپاره ازواجا بیبیانې و ذریة اولاد. یعنی دا اولنی پیغمبر نه ستانه مخکې ډېر زیات پیغمبران راغلي دنیا ته، او چې څومره پیغمبران راغلي دي د ټولو اولاد لرل، بیبیانې لرلې. دا څه نوې خبره خو نه ده چې په دې باندې اعتراض وشي. او د دې سره سره چونکې د دوی خیال دا و چې پیغمبر داسې هستي پکار چې هغه نفساني خواهش نه لري لکه فرشتې په شان ده کې. نو د هغې جوابات مخکې ځای په ځای باندې د هغې بحث تېر شوی دی، تمضمون ځای په ځای تېر شوی دی چې که فرشته راغلي وي او انسانانو ته پیغمبر شوي وي، نو دې فرشتې نه به خلکو زده کړې څنګه کولی. فرشته خوراک نه کوي، نو تا به د خوراک چر څنګه زده کولی؟ چې کله خوراک ته ضرورت نشته، خو بیا روزګار هم نه کوي، تا به د روزګار څنګه زده کولی؟ معیشت او د معیشت د روزګار احکام باندې څنګه زده کولی؟ هغه نفس نه لري، نو تا به د نفس متعلق احکام او مسائل څنګه زده کولی؟ لنډه دار د فرشتې نه دین زده کول دا مشکل دی، دا نه کېږي. او دویمه دا ده چې فرشته راشي په کوم شکل کې به راځي؟ که په اصلي شکل کې راشي نو تینې نه، او که په انساني شکل کې راشي نو زوړ اعتراض به ته بیا کوي چې دا انسان دی، فرشته نه ده. لہذا د فرشتې پیغمبر کېده بیخي سمون نه خوري، هېڅ کله هم سمون نه خوري عقلي لحاظ باندې. په نقلي لحاظ باندې هم تر اوسه پورې یې فرشته چاته پیغمبري شوې نه ده. او څومره پیغمبران چې راغلي هغه انسانان او هغه نفساني خواهشات لرل، ضروريات لرل، اولاد لرل، بیبیانې لرلې. نو دا اعتراض بالکل نه اعتراض دی، د اعتراض څه حیثیت نشته. تفصیلي جواب شو. الله وما كان لرسول، او نشته د هیڅ یو پیغمبر دپاره ان یأتي بآیة چې راوړي یوه نښه. آیتین دوه معنی دي مشهورې، په دوه معنو سره قرآن کې استعمالېږي. آیت په معنا د معجزې سره هم راځي، او آیت په معنا د قرآني آیت سره هم راځي، کوم چې دا عام آیتونه تاسو یې نه.
په دې ځای کې د کافرانو اعتراضات دوه قسمه نو دواړه احتمال لري چې دا دین یا معجزه مراد شي د آیت مراد شي ځکه د کافرانو مطالبه دا و مکه تر شوی د شاقي ویل چې منګه وساس به جوړ راشي د آسماني دین بل سومنو لیکن په یو شرط باندې هغه دا چې داشته قران لري کړه د بل قران نه ځکه په دې کې زمونږ د بوتانو مخالفت د شرک مذمت ته بکی او کدا نه لري کې نه بدشته کتاب کې ترمیم وکړه څه خبرې به زمونږ د مرزي راواخله سبق د خپل مرزي راواخله نبی عليه السلام ومنو چې آسماني پیغمبر دا باس مخې تر شوی چې او بدل هوی بدل کړي نو دې څنګه جواب شې یاره هیڅ یو پیغمبر د لپاره مناسب نه دی چې هغه په خپل مرزي باندې یو آیات یو حکم راوړي خلکو ته بیانوي چې کله پیغمبر سره احکام د بیانولو اختیار نشته دغه اختیار د الله سره د الله تعالی سره پیغامورن کې کس ته استاد دی نو لہذا دا مطالبه د پیغمبر نه کول چې په دې کې تبدیلی وکړه ترمیم پکې وکړه دا اعتراض بیخي سم نه خوري دا غلط او دا هغه جواب چې د پیغمبر باره کې تاسو د تمه لره چې احکام کې بل ترمیم کې بدل وکړي په دې تمه نشي دا کار د پیغمبر نه دی تاسو د پیغمبرۍ په معنا نه پوهیږئ تاسو پیغمبر ته د خدای درجه ورکوئ نو څنګه د اعتراض کوئ دویم مشرکان او کافرانو به دسم کوله چې نبی عليه السلام باندې به د اعتراض کاوه چې کبه معجزې چې مونږ غواړو دا پیش نه کړي فرمایشي معجزې دې پیش نه کړي او که فرمایشي دې پیش کړي نو بیا به مونږ مسلمانان نو دغه مطالبه د ارنا کې دسم معلومیږي چې د آیت نه مراد معجزه شي او د څه چې ایس یو پیغمبر د لپاره مناسب نه دی چې هغه معجزه پیش کړي په خپل مرزي باندې په خپل حکم سره خپل اختیار باندې یعنی معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه د الله تعالی په اختیار کې چې د په لاس باندې څنګه معجزه ښکارا کوي او کم ټیم ښکارا کوي د الله تعالی په خلق تفسیر قرطبی د عموم مجاز د اصول مطابق هغه وایي چې دغه دوه معنی مراد کې دي شي آیت په معنا د نخ سره د نخ نه مراد قرآنی آیت هم غستل شي معجزه دي هم غستل شي او په دې ذکر کې بر دوه اعتراضونو جواب ذکر شي د تحقیق تفسیر قرطبی دی لکل اجر کتاب د هر نیټه د لپاره لیکل څومره نیټه چې د ټول نیټه لیکلې شوی دی دغه د مضمون ته اشاره ده یو بل سوال حل سوال دا چې په دې قرآن کې ډېر احکام منسوخ شو ځینې هغه احکام منسوخ شو په آسماني کتابونو کې موجود او په قرآن کې هغه ختم شو منسوخ شو دغه به نور راغله او ځینې احکام نو د قرآن په اوله کې د اسلام په ابتدا کې موجود بیا منسوخ شو کافرانو اعتراض دا و چې منسوخ کېدل له آسماني کتاب سره مناسب نه دي کافرانو به د منسوخ تشریح داسې کوله چې منسوخ دي ته وایي چې سړی یو خبره وکړي بیا څه زمانه بعد ته پته ولګي زما دا خبره غلطه ده ایسته بدل کی او دغه په ځای پر وکړي او دا کار د الله تعالی د شان سره بالکل مناسب نه دی چې د خبري اندازه نه یو خبره حکم راولېږي بیا غلط ثابت شي بل ولېږي نو ویل د دې منسوخ کېدو نو موږ معلومه وو چې د آسماني کتاب نه دی لکل اجر کتاب سره دغه مسله دغه سوال حل شو د دې حاصل دا دی چې د الله تعالی په علم کې دا د مخکې نه معلوم دی چې پلانې حکم به د پلان کې ټیمه پوری دغه نه بعد به ختميږي او پلانې حکم به د پلان کې وخت نه واله د پلان کې پوری به د لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې دغه نه بعد به ختميږي وې د دې مثال تفسیر معرب قرآن د ذکر کړی دی لکه یو ډاکټر دی یو مریض ته چا پیش مریض ماینه جوړل نه غت اندازه ولګیدل چې دا د دومره زمانه پورې دومره وخت پورې وتاي پلان کې دوايي جاری ساتل پکار چې کله هغه دوايي جاری وساتل شو هغه ټیم راغی نو ډاکټر بیا ماینه وکړه دوايي ته بدل کړه اوس ته نوې بل دوايي ودی کړه اوس د دوباره نوې دوايي د کړو معنا دا نه را چې ډاکټر خطا شوی د اولنې دوايي غلطه و اوس بل ودی کړه د څه معنی نه را بلکې ډاکټر ته اندازه و چې دغه ټیم پورې دغه اولنې دوايي مناسبه اوس د بدله دوايي مناسب ده لکه د آدم علیه السلام په زمانه کې د خور سره نکاح ممکن و جایز او بلکې بل لارې نو هم د قلاري نو دغه حکم د کوم وخت پورې د الله تعالی په علم کې د نوح علیه السلام د وخت پورې نوح علیه السلام په وخت کې خلک دونه ډېر شي چې د حکم ته ضرورت پاتې نه د ختم شو او د محرمات حکم نازل شي خیان دي او مور ترور د ټول احکام چې کوم قرآن ذکر کړی دي د نوح علیه السلام په اړه کې هم نازل شي چې د سره نکاح جایز نه دی ممکن نه دی دغه وخت په وخت باندې د امتونو د حالات مطابق احکام بدلیدو تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دین مکمل شو او د ناس سلسله ختم شو د دې مثال ته په بل انداز باندې د سیم حل کولای شي
لکه یو ماشومي هغه چې کله کپڑے جوړي نه هر کال بدنوي نه ټیلر لور کې اب نوې نه پته کپڑے ګنډي هر کال هغه بدليږي هغه وخت کې فرق راځي لیکن تقریبا 10 کال د سړی ورسیږي 10 کال نه بعد نور نه غټيږي تقریبا هغه نه بعد یو نه ټیلر سره پروت یو هر کال چې ډېر ټلیفون ورته وږي چې مالک دغه نه کپڑے ولیکا جوړي کا او کپڑے وته راولېږي نو ټیک په خناب باندې کپڑے برابرۍ او نوې نه ته ضرورت نه پیږي اوس دغه 30 کال باندې د زندګۍ د جسم هغه کومه ترقی چې هغه به زه ودرې د ختم شو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د امت دغه تغییر او ترمیم په ځای باندې ودرې او دین مکمل شو دغه سلسله ختم شو نو نسخه چې کوم د منسوخ کېدل د الله تعالی په علم کې د مخکې موجود دي د احکامو د سلسله معلومه ده چې د پلان کې د حکم چلیږي اخو مناسب نه بدلول غواړي نو چې کله د الله تعالی په علم کې موجود دي نو د اعتراض اس سوال پیدا نشي چې ګنې دا څوک خبره وکي به بدلایي نو د دې خبره دلیل چې غلطه ده وای دا خبره نه ده بلکې د غلطي دوه خبره پکې نشته ده بلکې د علم خبره ده الله تعالی د مخینه معلومه ده د علم خبره ده دغه سوال د لیکل اجل کتاب سره حل شو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمحو الله ختمي الله تعالی ما هغه سو یشاء چې وی غواړي کوم څه چې الله ختمي نو هغه ختم کی شکل یو غواړي ختمي کی لکه یو حکم دی او زه پوري الله تعالی په علم کې مناسب او چره دو اوس الله غواړي چې ختمي بس ختمي کو بغي بس بل لاغي نو د مخکینی مضمون تایید او تشریح ويثبت او حال بعد برقرار ساتي کوم حکم چې غواړي برقرار ساتي دغه د دې آیت دغه مطلب چې کوم دی امام قتاده رحمه الله او سعید ابن جبیر رحمه الله نقل کړی دی او يمحو الله ما يشاء ويثبت دا وای دا نسخ لپاره مزید وضاحت دی او نسخ معنی منسوخ کېدو معنی د کافرانو کوم اعتراض داغه نور تحقیق دی چې د الله خپل خوخه د کوم حکم د کوم ځای پورې ساتي چې ساتي چې ختمي دا الله تعالی په علم کې د خبري موجودي د مخکې لیکن مدې کې د سفیان ثوری رحمه الله او د نور علماء اختلاف شته هغه وی دا آیت يمحو الله ما يشاء ويثبت دا د نسخ بارک نه دی د نسخ مضمون د لیکل اجل کتاب پوری ختم شو او دا مسله د تقدیر بارک د احکام دي چې يمحو الله ما يشاء ويثبت او سفیان ثوری رحمه الله دا مضمون د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله سره نقل کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا رئیس المفسرین دی قرآن په ماهرینو کې دی نو دسه معلومیږي چې دا قول به زیات راځي مضبوط قول وي نو بیا چې کله د سفیان ثوری قول یا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول واخیستل شي بیا به مطلب دا شي چې الله تعالی په تقدیر کې چې کوم ستلی کړي کوم علم چې الله تعالی سره دی او دغه علم د علم چې احادیثو کې ذکر دا چې کله انسان پیدا شي دا غیر رزق مرګ هر څه مقرر دي مخکینه بیا دغه لیکل چې کوم دي الله تعالی فرشتو ته منتقل کی دا غیر ځنه معلومات فرشتو ته ورکی بیا د هر کال باندې کله چې کال نوې شروع کیږي هر کال په اسلامي حساب باندې د غون کال معلومات لیکلي د لوح محفوظ نه نقل شي فرشتو ته حواله شي فرشتو سره ورسره خو اصل د کتاب چې کوم دی لوح محفوظ هغه الله تعالی سره موجود دی نو اوس دې ځکه کې خبره ده چې کوم دغه تقدیر کې چې کوم سلیک دي کوم کاپیانو کې به کوم کتابونو کې چې فرشتو ته حواله شوی دي او د انسان باره کې لیک دي چې دومره به د رزق دومره به عمر دومره به سفري دومره به ژوند دي دومره به تعلقات اولاد د کوم معلومات چې دي په دغه معلوماتو کې په دغه عمرونو کې په دغه رزقونو کې الله تعالی کله کله وغواړي نو ځنې دل لري کی تقدیر نه لري کی ختمي کی او کم چې وغواړي په ځای وساتي او کم چې وغواړي نو زیات کی کم چې وغواړي کمی کی دا مضمون چې کوم دی د احادیث ډیرو زیات او روایتونو دا مضمون معلومیږي په دې کې یو قول چې کوم دی یو حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی امام بخاری رحمه الله و چې کوم سړی د مور او پلار خدمت کوي او مور او پلار د دنه راضي خوشاله دی په اخلاص دغه خدمت کوي نو د مور او پلار د خدمت سره عمر سیوا کیږي
دغه شان د کې مسند احمد کې روایت دی چې کم کس رشتي پاره خپل خپلوانو سره رابطي ساتي تپوسې کوي غم خادي کې شریکيږي تعاون سره کوي او چې کم خپلوان ته ډیر نږدې دي دا ډیر پام کوي چې کم دویم نمبر دي کم په دریم نمبر دي ټول سره خیال رابطه ساتي خیال ساتي لیکن چې څومره نږدې دي هغه سره ډیر خیال ساتي دې کار ته صله رحمي ویل کېږي خپل ولی پالل ویل کېږي نو مسند احمد حدیث مبارک دی چې کم کس دا کار کوي نو د هغه رزق به زیاتېږي هغه رزق به زیاتېږي عمر به زیاتېږي دغه شان د کې په نور روایتو کې دي چې ځینې کارونه داسې شته چې سړی کوي هغه سره رزق کمیږي او رزق د خپل کم چې په تقدیر کې لیکي تقدیر کې نور ولي خړ شي نور ولي کلی شي پاره غزل ګناونه دي چې هغه رزق کمایي نو تقدیر کې هغه بازور باندې کش راخ کړي شي جدانو اوس دومره کم شي او به ځینې کارونه دي چې هغه رزق سیوا کیږي نو بیا هغه زوړ لیکل خړ شي او نور سیوا شي دا هغه کاتیانو کې چې کم هغه کتابونو کې چې کم پرشتو سره موجود دي باغی لیکن د دې اخیرنه خلاصه چې کم دا اخیرنه انجام چې کمی د بدلیدو نورست لکه سړی د مور خپل خدمت کوي نو بل تقدیر کې لیکري د چې کم سړی د مور خپل خدمت کوي هغه ته راضي خوشاله د عمر به زیاتېږي نو بیا او دا شرط چې کله دا تقدیر معلق ویل کېږي د تقدیر چې هغه یو کار سره تړلې شوی چې د یو وګړه د سی بکیږي بیا په ورسته چې اندازه ولګي د سړی ورشتیا لګیا دی په دې کار باندې عمل وکړو او د مور خپل خدمت وکړو عمر یې سیواش انجام چې کوم دی کوم انجام د عمل شي نو انجام د عمل د ام الكتاب کې موجود لوح محفوظ کې موجود چې کوم الله تعالی سره دی او د فرشتو ته چې کوم لیکل دا غي نه خټ لري شي د ورستنی انجام د الله تعالی سره په لوح محفوظ کې دا نه خړي اولنې چې کمی دا معلق نو دا د فرشتو سره موجودي چې کله څه وکړه د څه وو شي کله څه ونه کړه د څه ونه شي او انجام چې کوم دی اخیرنۍ نتیجه د ام الكتاب کې الله تعالی سره موجودي نو د دې ذکر کې د سفیان الثوری رحمه الله چې کوم راي او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم نقل نو د هغه د تحقیق مطابق معنی د څه شو چې يمحو الله ما يشاء الله تعالی تقدیر نه لري کوي هغه څه چې وی غواړي لکه تقدیر معلق راوړي معلق مطلب دا چې یو کار دی او سره متعلق شوی تړلې شوی ويثبت او برقرار ساتي چې کوم غواړي ډېر کارونه خپل ځای باندې پاتې شي برقرار پاتې شي برقرار نه مراد تقدیر مبرم دی هغه چې کوم کې د انسان سره دخل نشته لکه مثال به تور باندې انسان چې کله دنیا ته راغی عقل او شعور سنبال شو نو دې کولای شي چې خپل ځان په وګړو کې اختیار ورسره هغه ته خودکشي وي دې کولای شي ځان په بجلی باندې ونیسي دې کولای شي ځان په گاډي باندې وای او دې کولای شي سخت احتیاط کوي د حدیثو نظام ساتي دیم کولای شي په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د دې زګینې د ناس نه منع کړل چې د دیوال په سر باندې ناس کته د خبير ازوړندې کړي چت په سر ناس خبير ازوړندې کړي نه منع ده ممکن ده چې پتا شیطانان اثر انداز شي ممکن ده پتا باندې خپل سر وګرځيږي او ذهني کمزوري پتا باندې غالب شي کته وګرځيږي حدیثي شکار شي نو ځان به حدیثو ته مخامخ احتیاط وکړي اوس دا انسان د څه د سخت احتیاط کوي پر ځان د حدیثونو بچ کی روان دي نو اخر کې د در پر اخرنه چې کم ټیم لیکل شوی د چیرې شپته کال به عمر یا تیا کال به سر کال به د دینه به دا سړی بالکل نه وړي بده کې به خامخا مړ کی د څومره احتیاط کوي او د ابو جهل غونډه کې قلاګانې جوړې کړي د پیراون بشاند کی نو هم د سړی به مړ کی دومره عمر بعد مړ کی د پاتې نه وي نو د اولنې تقدیر معلق شو چې کزانه بچکاونه بچ کې دي او د اخیرانه اس که خجګه مدد او یو اتیاو کالو سلو کال والا د مبرم شو دغه د انسان اس کارم نشه د سی به خامخوس کیږي لازمي بکیږي نو معلق دار فرشتو سره مبرم د الله تعالی سره موجودي نو د ذکر کې د یم الله ما یشاء مراد تقدیر دی تقدیر معلق دی چې کوم بدلیږي را بدلیږي نو الله تعالی ختمي هغه سوچي وی غواړي د تقدیر نو ويثبت او برقرار ساتي وعنده اور دی الله تعالی سره ام الكتاب اصل دی کتاب د چکم لوح محفوظ دی او د اخیرانه تقدیر مبرم په کومه لیکي معلق پکې نه لیکي